نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا عجیبه خبره ده چې دا اګست میاشت ده او نن ته ویلی چې 10 تاریخ ته 3 ورځې پس په 14 اګست او قرآن کې مونږ ته دا هدایت دی چې واما بنعمت ربک فحدث، د خدای نعمت چې پتا کم شوی هغه به ځان ته رایادې او د هغې نعمت هغه احساس پتا ته یي او بیا په هغې به ستا په زړه کې د شکر جذباتي او بیا به د هغې فایده دی چې لئن شکرتم لازیدنکم زه به نور نعمتونه درکم. خو که د نعمت ناقدري تا وکړه نو الله تعالی چې خپل نعمت واپس والي نو بیا یې نه ورکوي. دا داسې زبردست اصول دی او ډېر خطرناک اصول دی چې دا نعمت ستا نه چېرته واپس وانلي. د اګست په میاشت کې چې کوم کارونه شو چې زما ستا په ذهن کې په 47 کې په دې کې 1947 کې پاکستان جوړ شوی و، خو د هغې نه 6 کاله مخکې په 1941 کې جماعت اسلامي جوړ شوی. د اګست میاشت موږ ته دواړه خوشحالۍ راکوي. یو د جماعت جوړېدل په حقیقت کې د نظریه پاکستان جوړېدلو. نظریه پاکستان او مملکت پاکستان دا دواړه جدا جدا دي. نظریه پاکستان چې ستا سره یا مملکت نه نو کوم ځای به امپلیمنٹ کړي؟ تا ته یو فیلډ پکار دی، تا ته یو میدان پکار دی چې په هغې کې ته هغه نافذ کړي. نو هغې نافذ ته سرزمین پاکستان یا ارض پاکستان وایي او هغه د هغې چې کومه جذبه وه هغې ته نظریه پاکستان وایي. نو الله تعالی عجیبه نظام دی په خپله کوي. یدبر من السماء الی الارض، خدای د برې نه تدبیر جوړي د ښکته چې کوم کارونه کېږي دا اتومیټک نه کېږي، دا بره یو ذات دی او هغه د دې سیسټم جوړ کړی دی. بظاهر چې زما ستا لپاره کم کار د نقصان وي هغې کې لویه فایده لکه فرض که یوسف علیه السلام پسې وروڼه ولمسېدله وې دی کوی ته ارته و. اوس د خدای په ذهن کې خدا نقشه وه د الله تعالی په دغه کې په ریکارډ کې چې دی به د مصر بادشاه کېږي. نو هسې خو نه شو کېدی. د هغې لپاره ترتیب دا جوړ شو چې وروڼه یې ورته ولمسول، هغو کوی ته ارته وکړو، کوی نه قافلې واغستو، هلته کې بیا خرڅ شو. چې خرڅ شو زلیخې په الزام ولګاو، الزام نه پس جیل ته لاړ، په جیل کې بادشاه خوب ولیدو، د خوب نه تعبیر نه پس هغه بادشاه شو او دا بیا بني اسرائیل هغې طرف ته لاړل. نو دا د الله تعالی یو سیسټم یدبر الامر من السماء الی الارض، هغه بره نه تدبیر جوړ کړی او خلق پې خفه و. یعقوب علیه السلام پې هم خفه و. دې ته خو جې ضرورت نه دا خو بیا نقصان کوي، فایده نه کوي. زه به ودرېږم. اورې نه تاسو نو یدبر الامر من السماء الی الارض، بره نه چې تدبیرونه کېږي ښکته کار کېږي. داسې د موسی علیه السلام به څه چل کړی په دې چالیار کې هغې حفیظ صاحب هلک والی نو موږ خپلو استادانو والي او موږ خپل شاګردان هم والي، خو د هغه نه به خدای پردي اوچتولې چې سړی پې مړ شو. نو موسی علیه السلام هم سړي له سوک را پرېښی و، په سوک مري، خو چې هغه مړ شو نو هغه خو به کیدی شي هغه ته کارډیاک اریسټ شوی په هغې وخت کې او هغه دغه ورته وایي که نه سپونټینیس یو واقعه وشي کو انسیډنسي. نو هغه چې مړ شو د هغې څه چلو شو؟ هغې خلقو جرګه وکړه چې موږ د یوسف خلاف موږ د موسی علیه السلام ګرفتارو. اخوا یو سړی راغی او هغه وایي چې هلکه جرګه ده پسې شوې ده نیسي دي او تخته. نو هغه چې وتښتېد نو دی له خو نه وتښتېدلی په لارې چې هغه ته نو هغه غریب ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. څومره سختې پې تېرې شوې خو هلته کې هغه خو بیا ټینګېدی نه شو چې ماشومه جنۍ ده هغه دی خو ولاړه ده او ټول خلک خپل څاروي اوبه کوي. بیا هغه خو هغه د بادرۍ هغه نه ښایي نه پسې ورپاسېده او هغه لوبۍ دغه کړې نو چې هغې له هغه څاروي اوبه کړه نو د وخت نه مخکې کور ته لاړه. خو دا خو یدبر الامر من السماء الی الارض دی. هلته شعیب علیه السلام وایي چې الله ورشئ پسې رایولی میلمه غریب هم دغه شانتې تښتېدو، هغه ته خو پروټیکشن او شیلټر پکارو او جو شیلټر ورته میلاو شو. دغه کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے.
نو هغه ته کې کلمې او ته میلاو شو واپس راته نه انني انا الله زه خدایم ګورې ښا لقد جئت بقدر یا موسی موسی ته دې په غیر پروګرام نه راغله دا یو انتظام او یو تقدیر ته په هغه باندې راغله او ته هغه دغه ته پیغمبري میلاو شو نو دغه شان د پاکستان د وجود هم دی چې پاکستان دنیا ته راته وې دا ولې وګوره تر دنیا تاریخ والا د دنیا تاریخ چې والے نه د دوی څخه کا یو د آدم علی السلام نه والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې زمانہ دا دا یو ډیوریشن دی او دا غینه بیا د آدم علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه والا تر قیامت پورې دا بل ډیوریشن دی دا دوه سيزونه په ذهن کې ساته دا ګلوب دی د ګلوب تزمکه وي د ته ارت وي یا ته پارابای کو ته ارز وي دا چې دی دا پلانټس دي ډیر شي سیاري دي خو په هغه کې د زمکه قیمت دا ده چې په دې باندې د ټولو نه قیمتي سیاره ده ځکه چې قیمتي مخلوق ته پی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا احسن تقویم دلته پیدا کړی دی نو د لپاره داس مکو آدم علی السلام دلته راولېګو چې دلته راولېګو نو یوازې هغه آدم نو انسان نو بلکې د انسانیت نه علاوه آدم علی السلام چې هغه بیا سو پیغمبرو مو نغه سره هدایت هم راوړیو یو طرف ته آدم دی یو طرف ته هدایت دی نو په دنیا کې د آدم د تلو نه پس بیا نور پیغمبران راځي حتی کې چې خبره دی الله ورسېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دنیا ته دا ډیوریشن مکمل شو په دې ډیوریشن کې دا پریمیټیو وته وي پریمیټیو ابتدایي وخت انسان هم په ډیرو خبرو نه پوهیدو چې سړی په ډیرو نه خبرو نه پوهیږي چې په ډیرو ګناونو چل ولم نه ورځي جو هغه ساده بادای جو هغه غوسه په غار کې اوسي یو ځای اوسي جو خوړه اوس کله انور چل ولا نور ته کله چل ولا ورغه د شعیب علی السلام په زمانه کې مارکیټ کرپشن شروع کو چې مارکیټ کرپشن شروع کو جو الله تعالی په شعیب علی السلام راولېګو چې کله شرک شروع کو جو نوح علی السلام په راغې چې کله بادشاہ ظلم شروع کو د فرعون په صورت کې جو موسی علی السلام په راغې جو دسی د هر کلی ته ځان له پیغمبر ته ځکه کمیونیکیشن خو نو کنه ترانسپورت سیستم خو نو د پسارو باندې په خراب ماس باندې با یو پیغمبر څنګه غو ډیسټنس لګته کاو نو هر ځای کې په خپل کې لکل قوم حات ارچا خپل پیغمبر تلو نو دا ته چې په کوم علاقه کې یې کنه نو د الله تعالی پروګرام دا چې دا دنیا ز پیدا کوم په دې دنیا باندې بزو خپل دین د ادم نشرو کوم دا دین به کمپلیټ کیږي پچا په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې او دا په ټوله دنیا کې غالب کیږي چې کله هر کور ته چې کاغه د خختي کاغه د خټي کاغه د ګټي کاغه کچي او کاغه لینټري هغه ته دین نه رسیدل نه دنیا ز نه مرانو نو چې کله ټوله ته دین ورسې د اسلام غلبه راشي دا غې نه پس بیا قیامت راولي نو دا سیستم د الله تعالی د خپل نظام چې دی د روانو نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی تاسو واریان شوی چې دا سو د عیسی علی السلام نه پس 571 عیسوی و 571 عیسوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی نو چې دنیا ته راغی نو په هغه وخت کې څه چلو د ټولو نه بیکاره خلق د عربو خلق وایولې وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ته په هیستوري ته ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې څه چل شو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو فیل والا جنگ چو نو هغه تقریبا 30-40 هزار کسان او ابراهیم ځان سره راوستو 30-40 هزار کسانو او د قریشو په مکه کې د مکه په قریشو کې دومره طاقت نو چې د هغه 40 هزار کسانو مقابله کړي و نو خدای پاک ته سوال کاوه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نکراغه چې خدای پاک استا کار کور دی او ته به لکه بچکه نو هغه په کاڼي ورول خدای په مقابله کې هغه ځای ته قیصر او کسراو یعنی ایران او رومو دغه چې به جنگونو پاغه ورځو کې په فوجان یو لاک دو لاک ان لاکون کې فوجي زبو پاغه کم آبادی کې او دلته کې د 40,000 کسان سګرونو مطلب دا دی چې په ورلد لیول باندې پر د ورلد په سیاست کې د عربو اس کردار نو خو مرګ وکا غلا وکا او د پلار د خزي سره یعنی د مایره د مور سره نکاح وکا او ښکار وکا بس دغه کارونه او شاعري وکا دا بیکاره خلق چې کنه دغه خدغه یو څو کارونه جوړه کول نو مطلب دا چې پولیټیکلی یا سوشلی دغه خلق سه ایڈوانس خلق نو خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی هغه خلقو ته دعوت شروع کو نو هغه د ټوک 14 کاله په مکه کې او 10 کاله په مدینه کې واغستل او دا انقلاب دا غزینه شروع شوی دی او هغه خلق چې هغه د وخانو سره ول ولا خلقو هغه دنیا بهترین خلق جوړ کو ودا ولې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بهترین ټیم میلاو شو په ټیم کې څوک یو د غاز واج متطهرات وی
ناغي وته په کور کې څه پرابلم نه کریټ کاو دسې لګي لګي خبرې چې به وشوي پس خبر باندې کالو خې چې مات کړو جو هغه به الله تعالی حل کړي او هغه د کور د مسایلو نه لکه بیغم سړی چې د کور د مسایلو نه بیغم نو بار بیا کار کولای شي خو چې کله ته کور ته راشي ماښام ټولو ته شونډونه بوچګړي چې وایي دا که زمونږ د جماعت یو مشر دغه یو کشر مونږ ته وی ما ته به خپل پلار صفت نه کوی نو ما ته ګناه نشته دلې ګاډي نه اغستی دلې ځمکې نه دی ډېرې کړي دلې درنګونه زیات کړي نه دي بټۍ ولا جوړې کړي نه د کار په ځای دی ځکه چې ته د الله د دین دپاره که سراج الحق صاحب په ټوله دنیا کې ګرځي او د الله دین غالبه کوي نو زوی به خامخا ګاډي ته ولاړې چې لکه یا په ویګن کې ځي یا په ډاټسن کې ځي نو هغه ته چې څوک وایي چې هلکه د خلقو خو لکه دغه دي لینډ کروزرې دي او موټرې دي نو د خپل بچي دي لکه هم خفه شي نو که تا سره د کور نه مضبوط ټیم میلاو نه شي که نه نو بیا بستا کار ګرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کور نه مضبوط اهل بیت چې وته وي دا وته مضبوط ټیم میلاو شو او بل طرف ته صحابه میلاو شو چې سوته وي چې خدای پاک د خپل نبی د صحبت لپاره هغه غوړه کړو دا غي په نتیجه کې هغه کار چې کله کمپلیټ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار چې وکړو ناسو مکه فتح کولو مکه فتح شو انقلاب راغی د حجاز د حد پورې او بیا هغه انقلاب چې دی هغه بیا هغه ایکسپینډ کو لکه حضرت عمر صاحب بیا ډیر خور کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر صاحب حضرت عثمان رضی الله عنه او په اخر کې بیا علی رضی الله عنه بیا امام حسن دی وخت پورې ډیټ ټوک 30 ایئرز دا 30 سال دورانیه ده دیتا وही خلفائے راشدین والا اور اس میں اسلام کی بھی اسلام کا بھی عروج تھا اور اس میں مسلمان کا بھی عروج تھا پاغه وخت کې خو استاد ملک کې سوته په کم ځای کې وزه په بونیر کې مې دا بونیر نه ده دا د کې پی ایسا ده وی کې پی د اسلام آباد ایسا ده وی دا په خاله انډیا یا وایسا دا شیرشاه دا دغه روډ چوک نه مونږ چې په خا قتل نه ده به جی ټی روډ وته مونږ وې اوس خو موټر وې ورکو نو جی ټی روډ ته شیرشاه سوري روډ وې شیرشاه سوري چرته پوخا بادشاه تیر شوی په مغولو کې دا غرخ کړه دا د دلی نه شیرو شي د دلی نه به څه ته راشي لاهور ته د لاهور نه به پیښور ته راشي او د پیښور نه بیا په تورخم باندې کابل ته لاړ شي دا یو لوی روډ نو په دې روډ باندې په دې ملک باندې په دې دنیا کې پوخا څوک هندوانو نو بت پرستی و نو چې بت پرستی و نه د هندوانو د خدایانو تعداد به تاسو اریان شي 2 کروڑه خدایانو دا غي 2 کروڑ خدا او الته کې اوس شروع کیږي اسلام راغله د توحید ناره ده دلته بم څوک راغلي کنفیوشنز دلته په چین کې په چاینا کې مې بي چې هغه د الله په انبیاو کې گوتم بدھ یو خسړې تیر شو په دې ایریاز کې نو هغه کې دی چې یو خسړې خو د دې سه هیستوري نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام بو د ملت څنګه را رسی نو هغه تاسو باریان شي یو چې د اوس د کله چې د امیر معاویه رضی الله تعالی په وخت کې د خلافت په ځای باندې بیا ملوکیت شروع شو نو بیا څه چلو شو بیا مسلمان نے ترقی کی مسلمان کا عروج تھا اور اسلام کا زوال دا ټیک دی چې بیا اسلام لکه د امیر معاویه رضی الله عنه تقریبا 22 سال حکومت کړو او هغه چې کوم بحری بیړه راخ کړو بیا چې غیر چا پیره د ایسوس په ټول ملک خوريږي ته اسلام کا عروج وای کنه خو مسلمان کا تو زوال تھا ځکه چې کریکټر چې هغه خو پاتې نه شو کله وای کنه چې کله کل بڑاویږي نه اوسط را غورځيږي نو بیا خو اوسط را وغورځیدو نو بیا غ سیستم بیا غ شانته نو خو مسلمان کا عروج خطا کنه نو وای چې اول چې تر د خپل بر صغیر د غاله د پاکستان سره نه جوړ شوی د پاکستان د جوړ شوی د خدای یو منسوبه و نو چې منسوبونه الته کې څه چلو شو الته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې حکومت قائم کو هغه ته سوی مدینه د بل سره تاسو وای طیبه او دا غینه مخکې دا غی نوم سو یسرب نو ته به حیران شي تو مدینه مدانت نه ده مدانت رهایش ته وای څنګه وای تمدن کا نو مدینه او طیبه څه ته وای پاک ته وای او دلته چې دې سړو د پاکستان جوړ کو نو ولا کې خودو نو سه ولا کې خودو دی به سوچ کړي دی دغه مدینه طیبه ته به دور فکر نو خود قدرت نظام او پاک ته وای طیب ته وای او استان چې ده هغه د وسیدو ځای ته وای نو هغه شانتی نومي ولا کې خود او تر اوسه پورې دا تر اوسه د دې خبرې حقیقت چا انکار ونه کړی شو چې واحد سټیټ چې د اسلام په نوم قائم شوی د مدینه طیبه نه پسا پاکستان نو دا د یو قیمت شو ځکه چې کم ملکونه قائم دي 57 اسلامي ممالک دي نو په دې ټولو کې ماته وخیا عراق د عراقیانو دي نو ایران د ایرانیانو دي
داسې دی که نه دا قومونه دي نو ترک د ترکیانو دی نو بیا ورته وایي چې عرب د عربیانو دی نو د هندوستان د هندوستانیانو نه پاکستان پکې لا څه ته وایي وایي دا د پنجابیانو نه دی ځکه چې پنجاب نیم دی خوا دی نیمه خوا دی که نه نو دا د پښتنو نه دی ځکه چې پښتون نیم دلته دی او نیم په کابل کې دی که نه نو دا د بلوچیانو نه دی ځکه چې بلوچیان نیم دلته دی نیم په ایران کې دي نو که بلوچیان وي خو ټول بلوچیان به یو ځای وو نو نه قومي نقطه نظر باندې دا پیټ کیږي نه په لساني نظر باندې پیټ کیږي نه په علاقائی نه په رنگ باندې پیټ کیږي نه په نسل پیټ کیږي نو د دې لپاره سب بایندینګ فورس خو به کاری کنه سراسي خو به کاری کنه په خاچا ټانټې راوړي نو ټانټو دا ګېډې چې موږ به کلکې ونه تړلې پر اسای نو هغه به بیا شلم ګېډې ونه بیا به وړې نه شو نو کشلم بشي بیا نو د دې لپاره رسۍ چې دا صرف کلمه ده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله ارزوره کته چې وای خو دینه بغیر دا ګېډې تړل نشي کوم خلق به چې دا سرمایدارو سازش نو یی به سرمایدارو سازش خدا په دغه خدا ګېډې نشي تړل اکته وای چې دا د قوم په بنیادونو په قومیت هم نشي تړل کته وای چې دا د وطن په بنیادونو په وطنیت هم نشي تړل نو د دې وجه لا محاله دا به بیا تړې ته په دې باندې د دې لپاره چې کله و اسلام دته چې نړمبنې کم کیرن راغله نو یو روایت خدا ده کیرالا په دې دغه کې انډیا کې ډېر زبردست ځای دی د هغې خلق داسې دی چې کله یو سړی خبرې کوي تا ته پته چې دا کیرالا والا دی زما سره یو ملګری و رادا کرشنن نوم ډېر زیات قابل ډاکټر و زه ورته حیران وم زه بیا عمرې لتلم د هغې ځای نه په یورپ کې موږ یو ځای نو هغه بیا ما له خپله ګړی راکړ ما چې طواف کوم نو د رادا کرشنن ګړی به راسره وه نو رادا کرشنن د کیرالا د کیرالا مالابار ورته وایي د هغې یو ګورنر دی او الله دا په روایتو کې دي نو چې کله شق القمر وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتربت الساعه وانشق القمر دا واقعیا چې وشو نو وې دو لیدا اسمان ته کتلو دا د انډیا سره خو اسمان خو ټولو یو دی کنه او هغه د عرب سری خود دې ځنه جاده ده نو زه په کراچۍ ده نو کراچۍ کې یو جمعه ډېر ښکلی نو ما ته وی ما ته مې دا خو بالکل د عربو په شان ښکاري مسجد کبریا نوم یو هغه ما ته وی ویره دې دلته وی خوړ دی دریاب دی د هغې نه اخوا بیا مکه ده خو دې خوا کراچۍ ده اخوا جده ده جدې نه اخوا مکه ده نو لکه دا چې دلته کې دې غریب بجو چې هغه شق القمر لیدلی دی په هغې پسې دی تللی دی او عربو ته رسېدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو ته ویلی چې دا ړومبنی کرن دی چې دی بر صغیر ته د اسلام هغه راغی او دا د پاکستان نظریه پاکستان دی وروستو به دا د پاکستان شکل اختیار کړي نو بیا څه چلو شو بیا دا دغه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په 571 کې پیدا شوی دی د 571 عیسوي کې او بیا د هغه ټول کار چې 30 سره هغه 30 سالو سره هغه نور کې نو 600 لګ بګ شروع کیږي نو بیا دا دغه چې دی محمد د امیر معاویه رضی الله عنه چې کوم حکومت ته په هغې کې حجاج ابن یوسف ته یو طرف ته خو ظالم دی خو ظالم سړی کوم پارچا کې څه خوبي نو ظالم سړی نری بې غیرته نه چې دا ښځې هغه اواز ورته ورسېدو چې لکه په هغه کې راجا داهر دی غورانې وکړو جو هغه وی درو رسېدم او چې هغه د محمد بن قاسم راولېږو محمد بن قاسم چې په کومه زمانه کې راغلی دی کراچۍ ته او دیبل ته او هغه غریبان هغه مظلومان د ظالمان نه خلاص کړي دي تاسو باریان شئ چې عین په هغې موقع باندې په هغې سن کې طارق ابن زیاد چېرته تللی سپین ته تللی دا دواړه یو شان ډیټس دي خو د سپین خلقو د اسلام د ایستو لپاره 700 سال مسلسل جدوجهد وکړو هغې دغې او اخر کې د قرطبې نه اسلام او مسلمان دواړه ایستل او دلته کې هم هندوانو کوشش وکړو چې دا وباسم خو په هغه لیول باندې کامیاب نشو په کم لیول چې په سپین کې کامیاب شو دا هم د الله تعالی سره منسوبه وه چې الله تعالی د قرطبې څومره غټ قیمت دی هغې له هغه آنر ور نه کو او دې ملک له دا آنر ورکو چې دې کم از کم دغه نه شو نو په دې ځای کې بیا څه چلو شو بیا چې کله بادشاهان پکې راتلل یو پکې اکبر راغی نو اکبر بیا د جنکو د هندوانو دغه سره د درباري مولان چې دي ارزه ورانې کوي او د دې نه د خدای ساته واجي صاحب هم دې خراب کړی او اکبر هم دې خراب کړی هغې نه څه نوم ابوالفضل بل نومره سره فیضي ابوالفضل فیضي ورته وویې چې ته داسې چلو کا چې هر دین زر کالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس زر کاله پوره شو ځکه چې دا دغه چې دی 1500 کې دا بابر دی بیا راغلی دی نو لکه زر کاله 600 ته هغه لر که نو زر کاله پوره شو نو چې 1500 کې بابر راشي تاسو ته پته ده بابر د زوی نه څه نوم همایون موږ په سکول کې پخوا دا وې د همایون د زوی نه بیا اکبر و د اکبر د زوی نه شاه جهان و
دا شاه جهان نه دی بیا د عالمگیر دی وغیره راغلل نو اکبر چې هغه ته یو خو دا وی بل دین به جوړول غواړي هغه دین ختم شو او بل دا چې د هندوانو سره به ودونه مدونه به دا جایز شي او بیا دا چې سره چې تا ته سلام کوي که نه السلام علیکم وعلیکم سلام به نه وایي دی به وایي چې الله اکبر مطلب به دی چې اکبر الله دی نو خلک به دوکه کېږي چې دی الله اکبر وایي دی به وایي چې اکبر الله دی نو خدای پاک یو کس را پاسې شیخ مجدد الفسانی را پاسې هغه وی دا ته څه وایي نو پوخا مجددین په عربو کې د عربو نه دا شی شفت شو عجم ته په عجم کې چاته شو چې انډیا ته بر صغیر ته او دغه سړی الاسلام بدا الغریبه چې کم سړی د حق ملګری دی ناشنای او سيعود کما بدا بیا ناشنا شو جو دلته کې ټول خلق بدا اکبر ملګری لکه مونږ ټول د مشرف ملګریو یا ټول د بوټو ملګریو یا ټول د الطاف حسین ملګریو تاسو لیدلې دي کنه جو اوس ټول مونږ د عمران خان ملګریو خو الاسلام بدا الغریبه اسلام چې دی به ناشنای و سيعود کما بدا دی به چې هغه غریبه هغه ناشنا خبره چا وکړه مجدد الفسانی وکړه او هغه اسلام هغه شی چې کوم اکبر وړه هغه ناکام کو نو د اکبر په بچو کې چې بیا ورسته د غراغه د عالمگیر دی وغیرہ را اورنګزیب عالمگیر د دې هندوانو مخکې مرحټه وته وي هغه دومره دي تنگ کړل وې دی اورنګزیب عالمگیر دی وې دا اسنه کو شی نه دی خو الته جنگ نو خدای پاک شاه ولی الله را وستو دا زمونږ رشتہ جوړیږي دغه خلکو سره ځکه دا غو ذکر کو الته مونږ وی چې څوک د عثمان سے په زمانہ کې و چې اسلام مکران تر رسیدلی ایران فتح شو نو مکران خو ایران ته نږدې دی اوس هم بلوچستان ایران نو مکران ته راغی او دغه د امیر معاویه رضی الله په زمانه کې اسلام کراچۍ ته رسیدلی نو بیا بس تاجران مهاجران هم راغلي نو بیا چې کله شاه ولی الله زبردست کار کړو یو خدای ډیر نرو یو خدای ډیر قابلو نو دغه یو علمي دنیا کې به د خلکو رڼا خوره نو په علمي دنیا کې یوازې خورول نه دي خلک به د بل د سپېړې نم ساتي او بل دا چې تا هسپتال جوړ کې او لکه چې د سو خوکړن زه بوله پټای کوم دا څه بد کار نه لکه الخدمت ته او غیر لکه په چغرزو کې کرایسس دي او الته کې لکه اکشن اغسته دي او جنگ دي نو زه به تخپل دغه هسپتال بودال ته اوسم او ما چې دلته به کوم نو دا یو نقطه نظر ده بل نقطه نظر ده چې نه پټای به علم کوم د دې خدا مطلب چې ته خوګوا دلته را لېګا زه به پټای کوم بیا نور خوګوا بیا را لېګا زه به پټای کوم دا مطلب دی کنه شاه ولی الله وینا زه به پټایم کوم ما ول هسپتال جوړ کړي خو خپل بچو ته تاسو جهاد شروع کړئ دا غو لاس ونیسئ دا دغه چې وکنه بالاکوټ والا شاه اسماعیل او شیخ دا خلق ها برغمنه دا خلق چې دا شاه ولی الله پیداوار دي نو یو طرف ته به اکشن علی او بل طرف ته به علمی خورول که حجت الله البالغه ده کنه هغه کتابونه ولیکل او بل طرف ته د غټ کار کو چې د قران ترجمه چانه شو کوله و چې لکه چپ قران ترجمه په بل جبه کې کفر ده او هغه په الیټ جبه کې الیټ جبه ده ته وای چې د حکمرانانو جبه وا د حکمرانانو جبه پاورزو کې پارسی و ځکه چې حکومت خو پارسی والا خلق ټول نو حکمران پارسی په پارسی کې ترجمه وکړه او چې په پارسی کې ترجمه وکړه بیا شاه عبدالعزیز او شاه عبدالقادر هغه بیا په اردو کې هغه ترجمه وکړه په دې باندې هغه باندې د کفر فتوی مو شوې کم سړی چې کار کوي نو ریاکشن وته دا څوک چې کار نه کوي کنه دته هیڅ څوک نه وي نو دې خوشحالي کوي ګوره ټول خلک زما کې نو دا ته کار نه کوي ذکر ده سنه وي ته کار شروع کوي چې چل دته وخی نو هغه شاه ولی الله ولا تصور چې هغه وی چې را هغه افغانستان ته خط ولېګو چې دې مرحټو مونږ تنگ کړیو او هغه محمد غوري سلطان محمد غوري دا غوري میزایل چې مونږ وایو وای چې هغه په ګجرخان کې دی دا مزار تاسو پته شته غوري چې دی بیا دلته شهید شوی دی او بیا راغلی دی او د مرحټو نه اورنګزیب خلاص کړی دی او په دغه کې غزنوی غوري سلطان محمد غزنوی هغه سومنات والا چې بوتو او هغه د هر طرف نه به مونږ چې سکولونو کې وي او اسنے دیوار کو گرایا تو بت نیچے گر گیا نو دا غوری او دغه د چرال نو اسلام د دې غاړي ته ول چې کې پیر طرف نم راغې د کراچۍ د طرف نم راغې او دلته کې بیا د مسلمانانو حکومت د اسلام نه خو د مسلمانانو حکومت د مغول حکومت او هغه کې د اسلام کم صحیح تصور چې شاه ولی الله پیش کړو ادا خبرې چې کې د شاه ولی الله دا تقریبا 1762 ته ټیک شو دا غینه لګي ورځې پس چې کله انګريز دې طرف ته راځي نو بیا څه چل کېږي په دې بر صغیر کې انګريز چورانه کې نه کم جنگ چې شو جنگ ازادي هغه تاریخ تاسو 1857 په 1857 کې دا عالمان نه دي د دې په موږ ډېر احسانات دي
دی چې په یو ځای کې ستا خلاف ومینم ته د دې د احساناتو دا پلړه ډېره باري د دې بلې خبرې نه. نو دې خلکو چې دا کونه نو دی د دین د غلبې دپاره کوشش کړی چې د دین غلبه نه ده شوې نو بیا د دین د بچاو دپاره کوشش کړی او هغه کارونه کړي چې ته به تاریان شي. په روس کې زما ملګری دی هغه ډاکټر صاحب دی هغه وایي زه چې د ضیاءالحق په جاز کې د روس ته لاړم کله چې برزنیف مړو او هلته کې ما ځان سره سایکلوسټایل ماشین وړ نو ما ته پته ولګه چې په روس کې په قرآن پابندي وه په روس کې د الله په نوم پابندي وه دا برزنیف ته وغیره چې وو دا مونږ چې وایي سره ډولۍ را روانه ده دا مونږ چې وایي دغه خلقو دغه روسیانو کې هلته مولانو چې کم کار کړی و نو مونږ چې چا سره رابطه وه مونږ چې هله قرآن وړی هلته قرآن نه نو هغوی به ماسخوتن په 12 بجې ښکته بیسمنټ ته کوز شو د 3 بجو پورې به خپلو بچو ته سبق وي چې KGB ونیني چربانګه پورې په دې بچ کول. او بل یو طریقه دا وه چې زمونږ د ما ته خو یاد دي چې د پېښور کې سړی په ټرین کې کېناستو چناب ایکسپریس چاته یاد دی نو په چناب ایکسپریس کې چې وده لاړې نو کراچۍ ته به سړی په 3 ورځو کې رسېدو پوخا داسې راوټو. نو دغه چې په روس ته چې ډېر غټ دی سایبیریا ورته وایي نو وی په روس کې چې به ټرین د یو ځای نه شروع شو نو چې بل ځای ته رسو نو دی ټوک 10 days 10 ورځې به یې اخیستې. نو 10 ورځې دې مولانو دا چلو کو چې یاره دا KGB خو مونږ پسې ګرځېدلي چې د خدای پاک نوم هلې یو خو دې هغه دغه جوړ کړل د لاندې او بل یې دا چلو کو چې مولوي صاحب به د خپلو شاګردانو سره د ټرین ټیکټ واخیستو او په بوګۍ به یې بوک کړه په بوګۍ کې به قرآن خو و سبق به یې خو و. نو 10 ورځې چې ته ځې نو 10 ورځې کې خو به ډېر چې هغه 24 غنټې لکه سرویس و او هغه ټیکټ چیکر به صرف راتونه هغې غریب خو په دې نه پوهېدو به صرف ټیکټ چیک کاو انو خبر چې دی دا نور روانې کوي. نو دی دا قرآن په دې نه یو کس چېرته اوس راغلی او مخکنو ورځو کې نو منصورې ته راغلی او چېرته ریوڼ ته راغلی نو هغه قرآنونه ولیدل نو وی دا څه وي وی دا قرآنونه دي په ژړا شو وی دا دومره ډېرې وی ولې وی زما مور یو پټ کړی وه زمونږ کره قیه وي همونږ یې نمبر په نمبر دا دومره ایکشن داسې د دیوبند علما چې دي وی دی چې کله په دې پوه شو دی ریشمی رومال تحریک دا د دین تحریکونه شروع کیږي نه غیر لپاره دی عبید الله سندي وی دا ډالرو دا جنگ نه دا وسره نه دی دا پوخا دی عبید الله سندي رحمت الله علیه لاړ شو افغانستان ته چې افغانستان د بادشاه سره خبرو وکي او دا دغه چې دی زمونږ د مولانا محمود الحسن دی لاړ شو دغه ته دی لاړ شو عربو ته حج له نو چې حج له لاړ شم نو خلیفه به راغلی هغه عثماني خلافت نو خلیفه به راغلی نو هغه ته فریاد وکړم چې په دغه کې په بر صغیر کې د اسلام خلاف داسې دغه روان دی نو ته زموږ سره امداد وکړې چې هلته تللی دی دا شاه حسین دی چې دی اردن والا د دې هغه نیکه جو هغوی پې پوه شوي دی هغه انګرېز ته ویلي چې دا نیسه نو په خپل لاس ولور کو دا مالټې ته دا غذا نه بوله عبید الله سندي ته وی چې هغه سړی تا نیسی څوک پسې راغلی دی دا موسی علیه السلام چې نیوا سړی پسې راغلی وجاء رجل من اقصى المدینه رجل مؤمن نو دغه شان رجل مؤمن په دغه کې مو په کابل کې مو عبید الله سندي صاحب ته ویلي وې سړو په ډالرو خبره کړې ده انګرېز له دې ورکوي عبید الله سندي رحمت الله علیه هغه چې په خر بتلې کو په اس بتلې رشیا ته بیا واختېدو د افغانستان نه خورشیا ته بیا لار وه نو هغه رشیا ته لاړ شو هغه ته وتښتېدو دلته ریشمي رومال تحریک دغه شو چې کله د دیوبند مولان په دې پوه شو چې دا شیخ خو په دې نه کېږي نو وی راشه اوس دا دین بچ کول غواړي نو د ونو د لاندې درسونه شروع کړل چې انحاو چې دا کوم یو غلبه ده یو بچ کول دي نو هغې هلته کوشش وکړو مولانا الیاس ته پته ولګېده چې خلک ټول خراب شو نو هغه تبلیغ شروع کړو نو چې کله هغه دا شروع کړو مولانا مودودي ته پته د مولانا مودودي نه مخکې علامه اقبال دی علامه اقبال ته پته ولګېده چې شاه ولی الله دې څه خبره کړې نه شاعري شروع کړه نو دا اوس چې تا ته کوم نظام دی په 1906 کې دا 1857 کې جنګ وشو په 1906 کې مسلم لیگ جوړ شو دا د شاه ولی الله هغه سوچ دی چې داسې یو ځمکه پکار ده نو په هغه وخت کې علامه اقبال دا خبره وکړه چې د عربو د ملوکیت د وجې نه د الله په دین باندې چې کومه پرده پاتې شوې ده د دې د لر کولو دپاره موږ له یو ځمکه پکار ده او هغه دا علاقې وي شمالي علاقه جات کثیرې کو په دې کې وشي چې په دې کې د ملوکیت هغه کم دوند چې دی د ملکیت هغه غبار چې دی هغه لرې شي او اثر اسلام خلقو ته وښیي نو جذبه سوره نه کوه او مولانا مودودي او دغه منځ کې راغو کتابت څه ته وایي خط کتابت وشو ته لاهور ته راشه او ته دلته راشه دا سیستم جوړ شو مولانا مودودي په 1941 کې جماعت اسلامي جوړ کو او په 1947 کې بیا د قائد اعظم د لاسه نو اسم او دغه څه ته وایي دیوبند کې علما کا درس اور علامہ اقبال کی شاعری مولانا الیاس کی تبلیغ اور مولانا مودودی کی تحریر شامل ہے
اصل مسلمانوں کا کشمکش ہے کتاب نہ سنم موجوده سیاسی حالت کشمکش والا کتاب چې هغه لیکه نو اوس کې کشمکش ته اب هغه کې هغه خلک اخرکار 1947 کې هغه پاکستان جوړ شو د پاکستان د جوړېدو خو معجزه په شپږ کال کې هم نه جوړیږي د دې پاکستان جوړېدو اکثر علما په نیک نیت باندې د خلاف او تو شي چې کانګرسیان د دې خلاف او انګريز د دې خلاف نو ته ویل شي کنه چې برنه ويدبر الامر والله غالب على امره یا کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله دا به خدای پاک حکم چې دې جوړ کو نو په دې کې د ټول لغټه خبره قرارداد مقاصد دا قرارداد مقاصد په دې لیبرلز ډیر زیات بد لګي دی اوس مو تر څو پور چې پاین کې دغه شیشته پاکستان ترقی نشي کولای ځکه دا پلیت خلق باندې د اسلام هر شی بد لګي او په حکومتي سطح چې اسلام زور اور شي دا په بیا ډیر بد لګي نو دیو جنا هغه قرارداد مقاصد تر اوسه پورې دی دا بل ناشنا کارداو چې بوټو په شان د سړی د لاسه قادیانی غیر مسلم قرار شو دام د الله تعالی دغه نه د کسوم مې د زمونږه لیکن هغه غیر مسلم قرار شو بیا دا چې دا پاکستان خدای پاک سره د دینه چې هغه په 1971 کې دوه ټوکړې شو په دې اگست کې په اگست کې په 2000 سکه شو په دې اگست کې دا پاکستان په 1971 کې په 1971 کې په دسمبر کې دوه ټوکړې شو او په دې اگست کې په 2024 کې بنگلاديش موږ ته بیا واپس ملاو شو لکه دا هغه وکنه چې نو هغه وی چې نظریه پاکستان ہم نے کس میں ڈبو دیا ہے خلیج بنگال میں کنا نو کو اندرا گاندھی وہ ژوندوي وي نو موږ به ویلو چې آو دیکھو وہ جو آپ نے ڈبو دیا تھا وہ دوبارہ سرفیس پر آ گیا نو په نظریه پاکستان او پاکستان کې دا فرق دی چې پاکستان ټوٹ سکتا ہے نظریه پاکستان نہیں ٹوٹ سکتی کفرت کا دا خلق نه کوي جو بل څوک به وکي نو الله تعالی چې کله مونږ ته دا راکو اوس تر اوسه پورې مونږ وایو چې دا پاکستان دی دا 14 اگست دی دا د دې زمونږ ورځ مناو دا د الله تعالی یو نعمت دی دا د دې لپاره چې په دې کې به د الله دین نافذ کیږي قیامت په خدای پاک الو راولي چې د خدای دین نافذ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره کړې و چې د خراسان نه د مشرق نه به فوجونه راځي هغه مونږ دا امید کو اوس هم دا چې په دې حالت کې د دې وجه نه دا یو نعمت دی د دې نعمت د بچ کولو لپاره ما تعالی پکار دی کفر کې ګلی دي زمونږه مونږه قرارداد مقاصد ته عمل پینې کیږي 1971 والا معین دی خو عمل پینې کیږي نو ولې په عمل کیږي وی موسی علی السلام ګوره پیغمبرو قوم سره او سوره نچې لا خلقو اچې لا خلق د فرعون نه تخلاص کړي ا د ډوبېدون دل تخلاص کړل اچې سغواړي او تکیږي وی ډوډۍ وی منا سلوا وی وبو وی سچ دی هغه دولس دغه دولس چینه وی ګرمي ده وی وریاس نو بیا سوي دور غیر تربیته چې یا موسی اجعل لنا الها الها كما لهم الها نو چې د موسی شاګردان موسی ته دا وای نو کو د قائد اعظم شاګردان قائد اعظم ته دا وای چې موږ له خلک مغرب دغه پکاره څنګه چې دغه د چل کړي ایوب خان 58 کې راغلی وکنه نو په 47 58 کې څه خو نه خلاص کاله پس نو غلاړ شو وی تھینک یو امریکا جو هغه الها امریکا وګرځولا دا د غیر د خدا مونږ به مایوس کیږو نه د الله تعالی لوی شان دی الله تعالی په دې باندې زمونږ اخرکار مونږ له فتح راکې او فتح په 10 مې باندې راکړه چې څنګه مونږ وکړه نو مونږ دا تمه خو نه وکنه چې په 10 مې به تعالی خدای فتح درکړي او ستا فوج چې مونږ هغه ته سیکولر فوج وي ستا فوج چې هغه ته مونږ د امریکای فوج دی هغه فوج له خدای د توفیق ورکو چې هغه بنیاني مرصوص وکړو نو دا ستاره لپاره یو دغه شو اوس زما ستا چې د ذمہواری ده چې د پاکستان قدر بکې د پاکستان قدر به الو کېږي چې رسۍ مضبوطه کې رسۍ ته نصب العين وي نصب العين سره اسانه خبره ده چې د عدل نظام راشي د ظلم په نظام په ځای باندې د عدل نظام راشي صحابي سو ویل ورستم چې وته وي الکه سره راغلی وي سره راغلی ډوډۍ غواړي کو په دغه غواړي د صوت قالین غواړي چې درکو دله کو پیسې غواړي هغه وته وي لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد دا زموږ د ټولو ناره ده چې انصاف راشي او د دې انصاف دراوستو لپاره ما تعالی پکار دي چې یو طریقې کار اپناو کو هغه طریقې کار سټانډرډ ده نمبر 1 زموږ رزق ته حلالي زمونږ د آمدنۍ ذرایع د حلالي نمبر 2 زمونږ د هر شي حفاظت حفظ نسل د نسل حفاظت به الو کیږي چې په زنا پابندي
لکه دا ستا بچی دی ستا بچی نه دی دا خوالو پته لګي چې دا د یو سړي ښځی خو چې کله د چکلو نظامي نو حفظ نسل خو پکې بیا نشي کېدی نو حفظ عقل بالو کېږي چې نشي نه چې کله یو سړی شراب بر سره عام سکي او ټوله پیمیاني نو د هغو عقل بسئ نو حفظ عقل په باندې ته سوچ وکې او حفظ دین چې دین د نه څوک وانلي وی دین را نه څوک علي وی زه راته وایم که نه چې په دین پسې څومره کوششونه شروع دي یو اوس دا شته تاسو به حیران شئ په سوشل میډیا باندې چې د دین دپاره کوم کار شوی دی زړه به دې خوږ شي چې په سوشل میډیا هر قسم له تصویر ته جوړولی شي بربند تصویر جوړ کړي کمیس پرتوګې نه مخې ته شاته ښکارې په مانځۍ ودرئ دا ستا د دین خلاف مونځ بې عزتي کوي بیا په دې شاته طرفه په مخه طرف یعنې د وړو بولو په ځای د لوی بولو په ځای ولا الله او د رسول الله نوم ولیکي دا شوي دي اوس په دې باندې بیا د ټول نه د خفګان خبره ده چې فکرمن خلق په دې عدالت ته لاړ او 18 دن مسلسل د په حق کې دغه کسانو دا اف ای دوره نرتوب کړي دي چې 700 کسان کدی نیولې دي په هغې ثابته کړې ده دا غو په حق کې چې کوم وکیلان خبرې کوي هغې 18 دن مسلسل دلایل ورکړل اوس د دې خلاف چې به کومې خبرې کوي نو جج وی چې زه نور خبرې نه اورم کمیشن جوړوم کمیشن دی ته وایي چې دفع کړه خبره مطلب دا چې جج صاحب هم په دې نه خفه کېږي نو د دې دا ذمہواری د چا ده وی الله تعالی شریفوں کا فوج نہیں مانگتا چې تا تصفیه په لاس کې نیولي او سار دلته اشراق وکړو او د سار د مانځنه پد د اشراق پورې ناس وي سپینې جامې د غوڅري هغه ځای کې یو بوډۍ یو سړی را اشاره کړې ده بې عزتي کوي ته یاره ما جامې څخه کېږي استا په ځای خو هغه جوارګر او هغه بیکاره سړی چې هغه دلته ګوتې دی او دلته یې څه دي مندرې دي او هغه ورمنډې کړي او هغه ته ښځه خلاصه کړه نو ته به نر کېږې بغیرت خلق او د الله خوښ نه ځکه چې الله رسول الله ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه جبرئیل ته راغی نو جبرئیل ته رسول الله سوی الله ته سوی ان اقلب علیه وعلیهم مخکې په دې د اوس باندې الټا کا ځکه لم یتمغر وجهه د دې په دې مخ هم د ګناه کېږي ظلم کېږي د دې په اړه څه پروا نشته نو پروا به لري اکټیو کېږي به اکټیو پارت په دې کې اخلي او د قانون تخت به د خپل کارونه کې ولې ستاره لپاره یو بل شی را روان دی الله د دې دین حفاظت په دریو طریقو کړي چې دا د ذهن نه ونوځي یو څه دی انا نحن نزلنا ذکر بل سر تاسو وای هغه ما حفاظت اغسته دویم حدیث ته چې د هر سل کاله پس خدای پاک یو مجدد پیدا کوي ان الله يبعث في هذه الامه في راس كل 100 عام يجدد هذا الدين نو هغه کوي هغه کو مودودی را پیدا کړي ک علامه اقبال را پیدا کړي ک مولانا الیاس را پیدا کړي کو مجدد الفسانی پیدا کړي هغه سره خزانه کمی نه دي هغه به اوسم را پیدا کوي چرته به یو منور حسن را پیدا کوي دغه هغه کوي ارساو کال پس هغه دې ته نه ګوري چې خلق به غیرت دی نو لکه دا مجدد دیم نه مجدد برازي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلو لا یزال طائفه من امتی قائما علی په دین باندې بکلک ولاړی زما یو امت یو زما د امت یو قافله بخامخای نو موږ ته امید دی چې دسی وي خو کو فرض کې ابراهیم کاټ کې سلمان ستانه لاړ جامع ازهر والدانه تلی دي جامع ازهر والا اوس یو فیصله دا کړی دا چې کو فرض کا اوس ګور تجدد دا کو فرض کې یو خزی او هغه باندې غسل فرضي او هغه میک اپ خرابيږي نو خیر دی به سر دینینځي په دې مسه کوي خیر دی به سر دینینځي په دې مسه کوي دا ستا الته کې دا حال دی نو د دې مقابله په علمي سطح باندې کې او د دې بل مقابله په دې سطح باندې کې نو دیو جنوي چې کو فرض کته يهوديان بخپل شي نو ته په دې الحمد کې سوې غیر غیر سرتا سوې چخونه ولدوالین یو خدا شو نو بل لا چې ته بیا سوې ابراهیم کاټ سره د سې دین چې موږ ټول یوي نو ته سوې ان الدین اسلام نو کو دا خبره دی عمر نه نیم قران نه به انکار کوي بل سو وي ته ابراهیم په يهوديانو کې یا په نصر کې نو قران سي ما کان ابراهیم الا نصرانيه نو دله بم په پرزول ورځي نو ته وای چې ابراهیم دا غوم خپل زمو خپل نو الله سو ان ابراهیم ان اول الناس بابراهیم للذين اتبعوه وهذا النبي نه خو چې دین نه خپل دی خپل دی نو دې ته بیا تیارېږي نو وس چې تبا اسرائیل تسلیم کې وي ته خبره په 67 کې بن ګوریان سو ویلو ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے
اوس نتنیاهو سوی دا سشر پاکستان کې اټمی دانت نکالنا ہمارا مقصد ہے ناره پسیم ګرځي ادیر پسیم ګرځي نو دیو یره ماته به الرټ یو چرته بم د خپل خبره پریدونه اس پاکستان قیمتي دی پاکستان د مدینه طیبه نه پس بل قیمتي زمکه ده په دې کې بشریت خدای راولي چې شریعت پکې راشي دی نه پس به بیا قیامت راځي دا خدای پاک د دې لپاره سلیکټ کړي خو د چا په لاس راولي نو کوته بیکاره شو چې په بل چا به راس په راولي ځکه چې کله دغه شو د مغولو اخیری بادشاه سو بادشاه بادر شاه ظفر نو هغه ډېر ښکلي شعرونه وي نو هغه یو شعر هغه چې بچي وي چې دا واقعیت چې شوي وه نو هغه بیا په دغه کې بادشاه ظفر چې دی هغه ټول ټبرې والا په 1857 نه پس شوی که نه او 1862 دی په 1862 په 1817 یا 1858 په 1857 کې دا وشو په 58 کې هغې څه چلو کو ټول واړی ولې وجلل بادر شاه ظفر یې چېرته بولې هغې ته اوس ورته څه وایي هغې ملته دغه ورته خو نه وایي رنګون خو اوس خو رنګون شته ښه ینګون دی نو رنګون ته یې ولېږو هلته د ګیرج کې بیا اوساو د هغو ګیرج و او په 1862 کې هغه ځن کدن شو هغه دغه شعر ډېر مزه لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیاروں میں دا حل نو دا حل هلته ځکه چې کله ځن کدن شو او خرړار یې شروع کو نو دا مزدوران نه دا نوکران دا ډېر وفاداري د بادشاه دا بیا ډېر وفاداري دي ته په دغه وخت کې بادشاه ښکاري نو کومه وینځه چې ورسره تلې وه د دې ځای نه دلته ولا خدمت کړی هلته هغې به ورته شاوې نو هغې وایي چې په منډې کړي دي په گورنر صاحب پسې وی ګورنر زنانه خو زړوري په گورنر صاحب پسې ننوتلې وی د شاه ساه خراب شو هغه وی زه مې سپیله منګس کومه ویښته چې دې نه وزګار شم بیا بدر شم چې راغی بادر شاه مړو بادر شاه ظفر چې څنګه مرګ ودی سو بیا زمونږ ځکه الله تعالی لا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم د پاکستان به قدر کو پاکستان به الو بچ کیږي چې نظریه پاکستانی ځکه دا ردی رسۍ ده دا ردی داګه ده د دې نه بغیر نه بچ کیږي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر